په دې دنیا کې تاسو وګورئ هیڅ شی بې غرضه نه دی. هیڅ شی شته داسې څه شی چې بې غرضه هیڅ شی. او ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کبرائے گاں بنایا، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آب رواں بنایا. پدی کائنات کے ایک شے بے غرضن ماش ہے، لڑم، مار، سپے، خر، وے، ٹٹو، میخا، سنڈا، ایک شے بے غرض ہے. خز مبارک بے غرض ہے. ایک شے بے غرض ہے. اس اب یلا خبر ہے چی یو شے خدای پیدا کرے یو غرض لئی او اگا کارتے سڑے بلے نو دا زمون گناہ دا چې شی پیدا یو غرض لئی او تتی نکار بللی نو تا غشی خلقت سر ظلم کے لگیا ہے. زمان پا خبر پوئی گی پا دے کائنات کی اوگو رہے مسلمان قوم پیدا دیل دے چی دا دے قانون با قرآن بھی ٹک شو دا مسلمان قانون با صحیح بیا د انسان د پارا قانون جوړول دا د انسان کار نه دی، د انسان نه دی یو اوچت ذات کار دی. ٹھیک شو نو د انسان نه اوچت ذات هغه خدای دی او جناب محمد رسول الله. نو کم کار چې د خدای وي او هغه ته په ذمہ والي نو ته خدای سره ظلم نه کوي. قانون جوړول دا د خدای کار دی او تا د خدای کار په خپل ذمہ واغست. په پاکستان کې قانون اسمبلی جوړي دا کوسډب ممبران چي دي. ها جی ناول خود دې ممبرانو دې ککرو ته وګورئ چې دا ممبران د دې قابل هم دي چې موږ د لپاره قانون جوړ کړو. دا د دې قابل بیا ستا په ملک سلویخ کاله وشو چې لوی ظلم چې کوم کیږي قرآن او حدیث سره کیږي. لوی ظلم چې د قرآن او د حدیث غوندې عظیم قانون موجود دی او ستا د ملک فیصله د پیرنګي په قانون کیږي. داسې لعنتی ملک د خدای هغه سیلاب راولي چې لوټ اعلان دی باندې پاتې شي. داسې پلیت او داسې منحوس قوم او داسې منحوس ملک اډو پکار زیرک شي خدای موا دی سمولیان ساتلی دی. مولیان ساتلی دی چې تاسو دعا وکړئ چې خدای په پاکستان کې اسلامی نظام راولي. نو مونږ هم دعا آمین. نو خلق وایي چې هلکه ملا صاحب خدای دوا موا وکړه انشاءالله سې ساتلی دي چې شور جوړ کوي چې اعلی شریعت بل د پاره څه کوشش پکار. تاسو خو قمقل یې نو وایي چې رښتیا جوړ څه چل دی حالانکه چل مل نشته. تاسو وګورئ ضیاءالحق صاحب نن هم راغلی و پېښور ته خلای نه راټولېږي هر وخت یې چینګه نیولي. خیال هم راغی هغه بل د شاه ولي قطار مانس چې دی هغه هم ګرځي را ګرځي. اوس مونږ هغه پس خوردو حلالولو دپاره صاحب شور مور جوړ کو چې اله زور څه چل دی حالانکه چلیس نشته. خو ټیک ده په دنیا د خدای کې دا یاد لرئ چې د خره میړه اس نشي کېدی.
کېدای شي د خرې میړه څوک خر نو مونږ څه یو خرې یو که نه نو زمونږ میړه به هم خري بونډی ښځې له خدای چېرته ښه میړه ورکوي چې د کومې ښځې پوزه نه وي هغې له ښایسته میړه نه میلاویږي هغې له پوس پرې کړی میړه میلاوي بونډی نو مونږ بونډی قوم یو زمونږ کما تک دا زه د کور خبرې درته نه کوم د ځانه نه وایم دا پیغمبر ویلی دي صلی الله علیه وسلم کما تکونون یؤمر علیکم کما وای کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یی نو داسې به در باندې حکمرانان راځي څنګه چې یی نو چې مونږ څنګه یو داسې زمونږ د ملک حکومت هم دی اوس چا چټ راکو وی غوړي ګران شو د سره دا غم یې غوړي ګران شو نو خو شو چې ګران شو خدای دې نور ګران غوښه ګرانه شو ډېر ښه کار ما خو درته یو ځل ویلي چې ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان دا ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان تا خبرداوی چې د حال تر دا بتر وی تاسو خیال راغی تاسو به نور بدترېږئ نور به ذلیل کېږئ نور به رسوا کېږئ انشاءالله خپل انجام به وګورئ بله پته به درته ولګي هغه ورځې به په دوربین کې نه ګورئ چې تاسو چېرته ښه ورځ هم وګورئ قرآن او حدیث نه باغی قوم دین نه باغی قوم دین نه لرې قوم چرې ښه ورځ نشي کولی قرآن کې وګورئ اذاقها الله لباس الجوع والخوف قوم دے خدای نه سرکش او باغی دے الله د یری او د لوګي لباس ورواغستو اس بنو ول به غرق شو هغه دے نن ستا ټول ملک خوف زده دے کنه دے په دکان کې ناشتي یریږي موټر کې ناشتي یریږي زه په جل سټیج ناشتم یریږم چلان دینا چرتا مردکه چانی اوس غرم والوته سړیا لکان چا غوخه پاس پونو کې زوړند دي چا چرته دي چا چرته پولیس راغی صاحب لش څه چل دی خان چیف منسٹر معائنے لراضی میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا پردے کو ران شو پردے مور بورا شوا پردے خزا کنڈا شوا وزیر راغه داسې ورته او چې د لران شي بیا تاسو خپه کېږئ وای زما زوی والوته وزیر رانغی تپوس خدایم تبا زه چې په بم والو زمزه به وزیر نږدې پرېږدم ځان خخته به مې ایښي ځان سره چې زما کتول رالی چې لري دی که نږدې دی نن ستا اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله د یری او د لوږې لباس در واغوست د کلونو سټاک در سره پروت دی د کلونو دا مالګو منډۍ
د نن سلويخ 15 کاله ما مخکې لیدلې ده چې دلته به پړی غړلې کېده او ربړی کېړه به خرڅېدې او بیګاله به 12 سنې اتانې ګټلې بیغام او په سکون به روټای خوړه. نن په دې مالګو منډۍ کې د کروڑونو روپو لین دین کیږي کنه کیږي؟ کروڑونو روپو په دې مالګو منډۍ کې. او تپوس دیو کې سوال دی وګي کروڑونو د کلونو سٹاک ور سره پروتي او په خله پوری ری مګلی چې د لوګي مړ شي. کلونو سٹاک دا خدای عذاب دی. اذاقها الله لباس الجوع والخوف. الله د یری او د لوګي لباس درواغستولو ارڅ ډیر دی ول د لوګي مړ شو. اوای په ایمان د غړو ټیم په سو دی 220 یا 30 یا 20 کدا د غړو ټیم په 1500 روپۍ شي په ایمان چې اغسته شي پیسې در سره ډیری. نو د ملک بس د غړو غم بل څه غم نشته. خدای دې په 1000 روپۍ ټیم مونږ د غړو سره څه کار سره باټینګړه په 100 روپۍ چې ټاکای چی ډېر خبر مونږ اډو باټینګړ نو شنه مرچکی چې په 1500 روپۍ چې ټاکای ډېر خبر پودنه زمونږ ندی پکا. مونږ په ایمان درته وای او بیا درته په ایمان وای چې ما د بچپن وخت په دې سرک ما اتکالا تل راغلم سروانانو مالې نه با ما بدخان جماعت مدرسې تتلم اتکالا تل راغلم ما سوړ سکړک نه د پیاس پانه تاو کړې دا واغه می خوړل سور مرچکم ټکولې دا هغه سرم سړه روټه خوړلې او سبق هم ویلې. اوس طالبان علم چې درې سره تیل نه چې پسنې غړی او صاحب استری نه چمک دمک نه بیا سبق نه وي. صد د ضیاءالحق د حکومت خدای بیړه تبا کی دا د سود د زکات پیسې دي د طالبانو مليانو ته نیولي زمون خوې خراب خوې خراب کړو. هغه زمانه وې د کټول طالبان ډیر ناشتي چې یو کافیه ویلو د پاره با د استاد غواګانې او غوی طالبانو سرول او قلبه او یوی به ورته کوله به یو کافیه ویلو د پاره یو شر جامی باندې کابل او باسوله دا یادول به یو مولا ته یادو ټول ورځ به په قلبه وکړي او 10 منټه به ورته کابلی تقریر یادو. څنګه مليان شوي دي نن تکیدلی زر دي دانن چې بخاری او ترمذی او بیضاوی لولای دا د هغه خدمتونو برکت دی. دا چې غوړې زیړې خوراکم کول شروع کړي دي بخاری او ترمذی پڑھاولو والا به پیدا کړي پیدا بکی کې ناشته ودی پاسا ده پیدا بکی دا بسوک ولای مونږه روس اعتباریا راجم کړي دي صاحبہ دمرا سبقونه وشو دسی چلو شو عزیزانو اسلام تباش زمونږ دلاس قرآن او حدیث پیغمبر چې فرمایلی دي چې قرآن او حدیث با قیامت علامو کی دنیا لاړ شي داغه دا معنا نه ده چې کتابونه بوالوزی داغه دا معنا ده چې په دې پویدو والا به ختم
د جماعت د امام په ډیکس او داغه په کوټګۍ کې به د حدیث او د تفسیر شروح پراته نن ورشه د محراب او کوټګۍ کې وګوره انجام مشرق او جنگ او مجدد دے کس شے دے جدت او غریب مړم شو ورپسې دا پکې پراته نو وی تل بدا لیل النهار وی مونږ بنیو تل بدا لیل النهار وی مونږ بنایو د مارغانو بچغار وی مونږ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا طالبان بفراموش د دل کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونږ بنیو کافران به همیشه عبدالعظیما د دوزخ پلمبو تور وی مونږ بنیو طالبان به فراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونږ بنیو داغه زمانہ داغه وخت عزیزانو نه خبره درته کوم سکول کې او ماستر د دنیاتو او په دې صوبه سرحد کې دی او اعلی مدرسې فارغ شوه اعلی مدرسې په منډه راغې ما ته وایي چې جی ما باندې پرنسپل یو سوال کړی دی او ما ته بالکل ناراضي مالسا ودا راته ویلي دي چې وحی په څو قسمه ده سکتوبی وحی په څو قسمه ده اولو ای په ایمان دا ناس خلق د الله شپه به خیر دي جلسو کې سره دغه سه کې نه را کې نه وحی پیژنه وای څه وای قسم خیر قسم خدای پاک قرآن لیږي دا خو ټیک ده خدای خو ته عمره لګلې پیغمبرانم خدای را لګي وحی په څو قسمه ده اوه چپ 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 ماته ګوري ماته وحی په څو قسمه عزیزانو دیکھو وګورئ یو وحی فطری ده یو وحی ایجادی ده جب شکنا ورکشي کده زی ورکشيږي چې ټټ ټټ کوي رسم دا مخونه را باندې خن لګي زی ورکشي خدای مو یو وحی فطری ده یو وحی ایجادی ده او یو وحی عرفانی ده دا هم خبره چې تاسو وحی خفی او جلی چې تاسو یې چې طالب आवाज دا خو عام خبره ده په دې مې پوي کوي چې وحی کافر تم کیږي کنه زمون دماغ کې خو عام طور دا ناستی چې وحی دا مختص ته په پیغمبر پورې اوس فرق بدا معلومول غواړي چې هغه وحی چې کومه مختص ته په پیغمبر پورې اکمه وحی ده او کومه وحی چې کافر تم کیږي اکمه وحی خبره پوهیږي
عزیزانو فطری وحی نن سبا مونږ ته خو عام طور علماء نه دا اورېدلي دي چې داسې جبرائیل علیه السلام به راغی او قرآن به راوړو دې ته وحی ٹھیک شو یا القاء الهام وغیرہ وغیرہ دې ته وحی نه جی وحی کی درې قسمه دي یو فطری یو ایجادی او یو عرفانی عزیزانو فطری وحی چې دا داغه مثال داسې ده لکه د شاتو مچای وګورئ قرآن کی سورت نحل کی لفظ اوحا راغله لفظ اوحا الله وی چې د شاتو مچای تا ما وحی وکړه چې ورشا پغره کې کور جوړ کا او پکې شات جوړ نو دې ته وحی فطری وی د شاتو د مچای فطرت قدرت داسې جوړ کړي دي چې هغه بغرونو تزي او شات او ګلونو نه رس وغیرہ 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 یو وحی ایجادی دا وحی ایجادی دیتا وی لکه په یورپ ممالکو کې د یورپ ممالکو د خلقو دماغ دې طرف ته متوجه کړ چې جاز جوړول پکار دي جاز دا به جوړیږي څنګه مارغه ته کتلی چالکه دا ټپوس چې ده یا دا کارغه یا دا مارغه د دا وزري داس اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن الله وی دا وزري چې مارغه را غونډي کی دغه وخت کې د غرزیدونه څوک بچ کی بل څوک ذات شته چې دغه وخت کې د پریوتونه بچ کی خیالم راغی دې ته کتلی دي چې دا دی وزرو کې څه کمال دی چې دا په هوا روان کړي بیا دی وزرو کې دا بڼه کې بیا د اوږې بیا د خپې بیا د مخوکه د شان کې خدای پاک تا انتها او کمال ته رسي نو هغه جازونو ته متوجه ک جازونه جوړ کړ بحری بیړې ته متوجه کړ بحری بیړې جوړې کړې ہاں جی او توپو ټینکونو ته متوجه کړه توپو ټینکونه جوړ کړه هایدروجن بم او اټم بم ته متوجه کړه نو هایدروجن بم او اټم بم جوړ کړه د پاکستان خلکو دماغونه کنجرتوب او ډبتوب ته متوجه کړه نو په ډمتوب کې انتها ته ورسېد تو آیا د دین لوی کنجر قوم بچرتئی چې د شپږو وو کالو الک نیم دومره غوندې ریډو پیدا کړی دی په دا وخت پورې نیولې دا کرکټ میچ شروع دی که نه مبارک شه دلته دومره رانه وشو دیکھو وګورئ زمونږ د ملک ته د کرکټ میچ ډیر ضرورت دی په کروڑونو روپۍ د شایباغ سټیډیم جوړ کو د کرکټ میچ د پاره کروڑونه روپۍ د ډیفنس کالونی په ګراوند باندې لګي د کرکټ میچ د پاره او په پاکستان کې جمعات چې جوړیږي نشکره اغستی او د بازار دا غریبان سپیره مرمړی پلارمړی واچوي رونو جمعات لا چنده د کرکټ میچ لا کروڑونه روپۍ لګي او میچ لا چراشي هغه زلمی هغه غونډس کې منډس کې چې کم ځای پورې مګي او زمونږ دا غونډس کې ورته نه هستی او بیا په کورونو کې ټي وی ګانی خېدي خزه هلته ګوري تاسو بار ګورئ ډېر ښه کار د خدای کور جوړیږي نو هغې له په بازارونو کې خیر غوښتی شي
او د پیرنګي ایجاد شو د لوبه کیږي پاغه کروڑونه روپے لګي د دې ملک انجام بچي په 400 روپے ټیکټ د کرکټ د میچ دلته خرڅ شوی دی 400 روپے ټیکټ او که خدای د پارته سلور نه غواړي ورکول ته تیار نه د کم قوم چې دا حالتي هغه قوم به خورز ګوري هغه قوم ته به مسماري رحمت متوجي کیږي نو ایله بیله دغه آرام توب لته کې تړیار شوي چې بجلیګر مولا په دې پسې ډېر لګېدلی دی نو بجلیګر مولا په کور کې هم ټي وي دی بجلیګر مولا په کور کې هم ټي وي تاسو داسې م وایئ هغه ورځ راته چا وی منډۍ کې مې یو سړي سره جګړه وکړه وی چې د بجلیګر مولا کور کې هم ټي وي دی مال سله دې کوله ورسره خیر زه په دې ټول ملک پسې دبلې غږوم نو دې غریبانو خو مړه شته اخر په ما پسې خو به م څه وایي که ځکه چې امیران خو ما کور ولا وران دا خواران مې اوس ایثار کړي دي او نن بهی مال راغی وی مولوي صاحب مبارک شي مال څه شو وی مبارکي ورکه جي خدای ډېر لوی مهرباني وکړو څه شو خوار شي وی مونږ خدای ډېر مهرباني رنګین ټي وي مونږ ته خدای ورکړو رنګین ټي وي دا مهرباني وه نن بهی دی پاڑ په شکال کې چې روټۍ په تنور پورې کوي د ده نه زیات ذلیل بل څوکي هغه هم رنګین ټي وي اغست نو زما عزیزانو مال ما وګورئ که ټیک ده که ما کروي خو بیا به زه دا ګیره په مخ نه ګرځم بیا عزیزانو په دې ملک یو بل ټکی وګورئ ضیاءالحق د دې ملک بینکونو وغیرہ ته بیت المال وایي بلا سود بینکاری اوس چې شروع کړې ده بلا سود بینکاری نو دیلم ډېرو خلکو فتوی ورکړي چې دا بلا سود بینکاری جایز ده نو ماته وی چې دا خو یو مولا ویلی دي مولا په امام حسین فتوا ورکړې و یزید ته چې دا قتل کا تاسو خیال راغی مولا خو ارشي کې فتوا ورکړي مولیانو خوس په سعودي عرب باندې فتوا لګولې ده چې دا ایرانیان چال تمړ کړو دا ډېر بد کار کړي په حرم کې د څوک شیطانت کوي هغه د مړکې نه زویمه چې دا ژوندې تلاول رااله حرم د شیطانت زیاده حرم د شرارت زیاده مولا خدا فتوا ورکړي دا چې دا دیال ته ډېر ښه کار کوي زما په خبره پوهیږي نو امام مولا کده امام حسین دا لالولو فتوا ورکولې شي نو مولا د لالچ د پاره د بینک فتوا نشي ورکولې تاسو خیال راغی بلا سود بینکاری دا فتوا نن وګورئ د بینک رولز ریګولیشن چې دی مولا ورکړي عزیزانو تا دیتا بیت المال وی بیا د سود کټوتی چې کوي دیتا د بیت المال وی بیا او شر چې د تحصیلدارانو په ذریعہ په زور اخلي دیتا د بیت المال ضیاءالحق صاحب هغه مرګري علما چې کم په اسمبلو کې او په سینټ کې ور سره ناست دي هغه علما دي وخی چې په اسلامي بیت المال کې د ښځو تعلیم د پاروم خلیفہ وقت چرتا یو ګټ کیږي هغه د پارم کم فند امیر د وخت مختص کړي چې دا فند به د ښځو په تعلیم لګي او په پاکستان کې کربها او پدمها روپے ستاد جینکو په تعلیم لګي دا فتوا هم در کی چاہو جی الضرورات تبیح المحظورات او چونکہ ضرورت تے او چونکہ چنانچہ
زه چونکې چونان چې باندې نه پوهېږم ایغ نیغ خبره پوهېږم دلیل غواړم چې په اسلامي بیت المال کې امیر د وخت د ښځو تعلیم دپاره کم فنډ مختص کړی وي دا وه بس خبره خلاص نو زما عزیزان کالجونه او یونیورسټۍ پرېږده د بجلیګر ملالود په یونیورسټۍ کې سبق وایي که زما لور پهلی جماعت هم چرته په کم پهلی جماعت یا ادنا او خاص جماعت لم ما چرته داخله کړي زه به دا ګیره کله کم په خره به سور شم او کني شرمېدلو تاسو په څه شرمېږئ ښځې په صدر روډ باندې وخله وخله نارې وایي نو نعرہ تکبیر مولانا محمد امیر بجلیګر تاسو پوه شوئ فکر نشتا والله کم پریدم امنا وہی ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح بر سردار کہیں گے کہ ممبر نہیں پسولائی میں وہ خیجائی پریدم ہے نا مڑکے گم بکر وہی موت کا ایک دن معین ہے موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی یو ورځ ده زه به مړ کېږم نو د مرګ د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي کم مرګ چې الله ما دپاره مقدر کړی دی هغسې به زه مړ کېږم نو یره پکې څه سوال نه پیدا کېږي او یره پکې د کومه راله او بیا به یریږي ولې یریږي خو ته ځکه چې مړ نه شم او مر تا د پاره مقدر دی نو عزیزانو پرېږدم هم نه 40 کاله د پاکستان حکومتونه مې پریښي نه دي الحمدلله او بیا الحمدلله ستاسو د دې غریبانو د دوا په برکت ما 40 منټ هم د پاکستان حکومتونه نه دي منلي او نه منم دا وزیران دونی چې دي نه جماعت ته راولم سپاسنامې به زه وزیر ته پیش کړم هلکه سر دې د چرګانو چټو شه وزیر به ناست زما تقریر به اوري دی به ولاړ او زه به ورته ناست یم او د ده تقریر به اورم خبره ده که که د دنیا خبرې خو ټیک ده که د دین خبره یې زه به تقریر کوم او دوی به اوري دی به تقریر کوي او زه به یې اورم نو ستاسو د دوا برکت دی نه مې منلی دي او نه یې منم او نه به یې ومنم لاس اخلاص او توره تیرا تاسو پوه شوئ یو وزیر ما ته ویې یاره ګوره خیال کوه مال تم خیال کوه زما دا خوله تیاره شکن توپه ده که مې پې وویشتې په هوا کې به د مارغان په غوښې وخوري که مې وویشتې ویل پلار مې توبه ده چې نامه مې والي ما یې نوم هم نه خیال کوه غلی خړ غوږونه ګرځه را ګرځه اوش کې پاکستان دے صحبہ وہ یارب چی حکمت اس کے ناکساں کساں شدن بحکومت پاکستان ہم بابواں شدن سوختے از دست صرافان جوہر ناشناس قیمت خر مہر را بادر برابر میں تاسو خیال را گئی پاکستان دے عرب بلا پکی چلی ایو مجسٹریٹ را بدل شویو ڈی سی بور سره څه وعده کړې وه چې بار راووتو خپه و مالکه ولې ویل جي بیه را سره د خرې کړې وه او را یې کړو خر تاسو خیال راغی نو په دې ملک کې بیې د خرې کېږي او ورکړلی کېږي خرونه هر بلا شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه به وی چې دا ملک بیت الحمیر دی دا دنیا بیت الحمیر دی هر قسم خر پکې شته نو زما عزیزانو اصلی دین قرآن و حدیث اصلی دین بیا دا قرآن پا کم رنگ وحی راغلے نو مارزو کو چی یو وحی
فطری دا او یو ایجادی دا. ایجادی وحی وګوره یورپ ممالکو قرآن کې راغلی دی وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا. زه یو قوم له ترغه عذاب نه ورکوم چې تر څو مې رسول نه ورلېږي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې رسول نه مراد دلته عقل کامل او عقل سلیم مراد. کدا رسولان نه راغله یو لک سلیری زرا تاسو په توحید مکلف وای چې په دې کائنات کې تاسو وګورئ او د دینا توحید معلوم کړئ. زما په خبره پوهیږئ؟ اوس توحید کم ځای قبر لسپینه چونه ورکړه او سړی یو دلالو ساته جھک جاؤ بے ادب جھک جا ادب کا مقام چسر داسې ورته بیتی شي چرتا دا دې بلخانو چې کوم ناس تو دام ډیر ادب والا دا چې کله ما وګوري زما خپو باندې پریوز ای وای چې دا څ ډیر لوی ولی دی مولا دی بزرگ دی او پلانې دی جھک جا ادب کا مقام آزر داسې په دې ملک دا کیسې مشته اوس دا شی به ته معلومه څنګه دا به معلومه په دې چې قانون وګوري چې بای ما د پاره د زندګۍ تیرولو قانون څه دی قانون تاسو وګورئ په دې ملک ملنګان چمټا ور سره هغه ته ګونګرو چوي شړنګ او دانت دستگیر قلندر نن راغله نو یو 100 روپے غوا خزه چې داسې 55 کې وګوري بلې خزه ته وي خورې سوچا سید ده ولې وسترګي سری هغه آرامي سترګي په 400 کولې سری کړي سوچا سید ده وسترګي سری ا چمټا ور سره دا ها نن یو ملنګ راغل ته دکان کې ناستم نو دلته د ټیم پنجا دا شیاګانو پنځتن پاک ته دې ته وسو زما دا مرګري وای مې شیاګان دا ما شیا داسې کما درته دوی داسې کې ټیک نکړه نو زبر د سړی زوی نه خو ته یو اتو ورځې دا د زیاولک طاقت زما لاس کې راکا یو اتو ورځ چې مانه په دې ملک یا سو قبر ته سجده وکي یا قبر ته ټیټ شي یا رانه جلوس رو باسي یا رانه ځان ووایي یا رانه قوالی وکي داسې دا ډبګری تاڼه ده او د ایس ایچ او ته مې آرډر کړی چې تړنګ دې واورېدو ځوړند دې کا که په دې منډۍ کې تاسو ټنګ وکړو زما په دا مخ کې ولې تاسو منډیوال ما ته معلوم نه د ډبګری ایس ایچ او د پر یاره جي لږ شه فارس مې ورته وکړه چې په لاره ځي کاږه راته ګوري تاسو ته چې تاڼېدار کاږه وګوري متیازې کوئ په پرتوګ کې او چې لا ما ورته دا آرډر کړی چې ځوړند دې کا ته خو ټتک تاسو ما پېژندلی نه دار سداسې کې به ټیک شي خو چې په دې ملک قرآني نظام راشي عزیزانو نن تاسو کوششونه کوئ بلدیاتی انتخاباتو اعلان نه دی شوی ورته شیشنې گئی چا څوک منداڼو ځان له خوښ کړی دی چا څوک منداڼو ځان له خوښ کړی دی څوک وایي زه به دا منداڼو ودروم څوک وایي زه به دا منداڼو ودروم ما کدی مولیانو اعلانو په چاله که مونږ هم په کیسالو نو نن مې امرګرو ته وی چې مونږ به خلقو ته څه وایو چې دی له ووټ څه له ورکه دا اسلام دی ویڼو ته راغی څه کوم خدمت له په چواړیانو به ګرځي دا څه دې ملک نه څه جوړ شو څه جوړ شو د سکی د ملک مزاج داسې پکار دی چې ایس نه منو
کپره د الیکشن د ضیاء الحق او د جنیجو خوري کمنونو په ملک کې قرآنی نظام ایس دا ممبران دا نن چې په اسمبلو کې ناستي په خدای قسم کتبه بدلی شي په بل روپ کې براشي وګونه بزان نه لګواړه کی په بل روپ کې براشي لکه بل غزان نه کما کی په بل روپ کې براشي دا بے ضمیره قوم په بل رنگ کې بیا دوکا کړي شي سلويخ کاله دا قوم دوکا نشو سلويخ کاله دا خلق به وګورئ دفتر به جوړی کړي زمبای بکیږي صاحب څه چل دی ماما داسې بدالکان کی زه داسې نظام غواړم چې ته داسې شي او تلنګ شي دا د غوږ پیس کا دی ووام درته یم چې سمزه د ګډې زویه دا کوک ولې ځي زه نظام داسې غواړم ته به مانا کوک لاړ شي په دې ملک کې صرف علاج د ملک یو پاتې دی چې د ملک قانون هغه وحی شي چې کومه وحی په جناب محمد رسول الله راغلی نو عزیزانو وحی ایجادي یورپ ممالکو دنیا ته متوجه کړه وګورئ دنیا کې انتها ته ورسېد ستا دماغ او د یو انګریز دماغ کې څه فرق شته وایي لکه د امریکنی او د لندنی او د پاکستانی سر او غوګونو کې څه فرق شته هغه ولې او اجازهونه جوړي بحری بیړې اټم بم او هایدروجن بم جوړي او تو ولې یو مچ نشي جوړولې ځکه ستا دماغ تا د ملک د ترقۍ دپاره متوجه کړی نه دی تا دماغ نه کار نه دی تا دماغ مړسته متوجه دی تا دماغ وی سی آر ته متوجه دی وی سی آرونه دی او صاحبه ټلویزیون دی او کرکټ دی او میچونه دی او روټۍ ګټل دی او چې اوسګار یې بیا په دې دکانونو د چایو په دکانونو ناستې ریکارډونه اورئ او ها کو هڼ 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 دا د هڼ هڼ زامن چې دي بیا دغه کالجونو ته ورشه د ساینس پروفیسران چې دي تر اوسه پورې یو مچ نه دی جوړ کړی مچ یو ستنه نه ده جوړه کړې کالجونو ته ورشه ماښام نه رستو یاغستاني کلاشنکوف پکې چلیږي ټیمی گنج پکې چلیږي فایرونه پکې کی دا ولی نن د قوم بچی ولی تبا کیږي لګیا دی آئنده چې کوم نسل نو دا امید دی چې دا به بر سر اقتدار راځي او د ملک نظام به سنبالي دا غي د تعلیم جنازه وته آئنده چې کوم طالبانو نه توقع ده چې قرآن او حدیث لفظاً او معنن با دوی سنبالی او بل زمانے ته به اسپاری دا غیم جنازه وته نو یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائے یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری پیرانو لورشے خلوت کے ناستے پوڈر دے خرچ کری دی دعا کرو کہ اللہ کامیاب کرے اے سنگیا اے ساڑا سنگیے ہیں سائیں پختون پیر صاحب لورش اے داوانا میں نو بوسے دا پریدی نہیں دا پریدی دا منڈی کی دا پریدی دیر دی سب زده سے میں داوانا میں نو بوسے قربان دیشم دا زخپلا پریدی ما پاک سڑکی اولی دوے چھو باسو کیڑے جماعت تا قربان یہ شو دا بورشی ہے دا بے نگوری چی دی سنڈال از
شل دیرش یا 50 یا 100 روپے ورکوم دل چرتا وګه وګورا تګه وګورا یتیم وګورا کونډه رنډا وګورا وظالما دوانه به مې نه وباس هغه خدای دا کامیاب یا الله برکاتونه پکې دا خیال نه کړی چې دا د څه کړی دي چې دا پیسې راوړي پودر ستا په پاکستان کې نن زمونږ بچی تباہ شو د مولیانو اسکی د سیدانو اسکی د پیرانو اسکی د میاګانو اسکی د خانانو اسکی د غریبانو اسکی اسکی کړي تاسو وې دا په امریکای تلیګو هغه په غرقو نن ستا ملک په تباہ شو بیا هغه د پودرو په پیسو په خدای قسم مونږ د قرآن ختمونه کوو دعا ورته کوو چې خدای دې کامیاب کی چې بلا پیرای مو لګي مردار شي پلارې مړ شي زوی لوی پودري حرامي د بدذات پودریان دا به مانه ژوندي پاتې شي والله چې دا کروڑونه روپۍ نن کم په بلډینګونو لګولې دي په خدای قسم چې زه د دوی نه د خرونو استبلې جوړې کما د خرونو استبلې او دا د پودرو دولت والا سر لاندې او خپې پاس ځوړن کم چې دا لوی ظالم او د قوم د آینده نسل لوی دشمن دا تاسو خیال راغی نن ستا ورځ یو انګريز ما نه انټرویو اغستا ما ته وینن 40 کاله مخکې د ملک اسلام ډیرو کوس ډیر دی مې ما ورته وی چې 40 کاله مخکې ډیر ویل څنګه مال 40 کالو نه مخکې په خلا او په زړه دواړو کې اسلام اوس په خلا شته په پاکستان کې اوړه کې اسلام نشته زبا پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں اسلام 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 او په سرونو کې د کفر بازارونه جوړ نن ستامل وګوره د شرابو ډیپو دی ډزي په ودونو کې ډچي بند مالدار سړی واده د کلاشنکوف په کې چا مالدارونه نیو غریب د خانه خراب بچی ټک 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 تا ته پته نه ده چې ډزې بند مرسي اوالات کې مړه دفه په ولګي صاحب دفه ترنګړ دوی سره ده دفه ترنګړ کې وردن نه ما بالا مړی والا او ته چې خبره واورا په خدای قسم کما چرې د چا شپارس کړی نه وی خو پرول د خانانو د بدماشانو ودونو کلاشنکوف پکې چلی دی یوم د په دفه درنګړ کې چالان نکړو دا د ظالم بچه چرته په شلخه تماچه ټک کړو نو دا د په دفه درنګړ کې چالان ما به چر جړلی نه وای خو کد پاکستان قانون امیر او غریب د پاره یو شان وې امیر چې ګناو کې د تاکالر باپانو کې وادو کلاشنکوف او ټیمی گنج پکې چلے دے او د بالا مړی غریب کې وادو نو سلور دفعې په لګېدلې نو مالو او د پولیس ایف آئی آر وخت راتلو سره به والله چې دا کتاب ز پتا سو استعمالوما ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا ګوره څوک چې نن تړل او یا وهل کا پیخ به په هغو شي چې به تړلم با وهل کا که تا نن بل تړلی دی او وهي
نو سبا به تم ګوره لاس تړلی چاته پیښ شي او وحی به هدهد مارغه سلیمان علیه السلام ته پیښ شو چرته ورک وې مارغه ته وایي د دې سړی نه یې ونیوه دا مرغه ملا چرګک ورته وایي داسې وډچکولو چرته تللی وې ورته ویلو سلیمانه داغه ورځې نه ویرېږه چې په کومه ورځ به ستا غوندې زرګونه پیغمبران ورته پیښ وي ستا غوندې لکونه بادشاهان به ورته پیښ وي داغه ورځې نه ویرېږه او ما پرېږده زما خو دې ویښتو له داسې زور ورکو چې زما زړګی دې وران کو سلیمان علیه السلام پرېښو او ورېږدېدو او ډېر په شفقت یې په لاس راښ کو وی بچیا حل راته ووایه چرته تللی وې او ای هدهده ما معاف کړ که د قیامت په ورځ ستا د ویښتو نه د نیولو پوښتنه رانه وشوه نو ای هدهده که تا معاف کړی نه وم والله که مې خدای پرېږدي دا ټوکې دي بل تړل او بل وهل زمونږ عزیزانو د ملک نظام غواړو چې شاو غدا په یو پلیټ فارم ولاړی شاو غدا حضرت عمر خپل زویلا 100 درو سزا ورکړه سره د دې چې امیر المؤمنینو په پاکستان کې چې خان واوریو سپیرو خړمخو چې په پاکستان کې سره سترګه او دولت در سره نو په وخت ځان له کوتې کنی او ورکوزیږي